بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سورة النساء پدی سورت کی احکامات بین الراعی والرعیت سورت دری سیو اول ایسا شروع پای کی دری بابونو. اول باب پای کی شپاڑس احکاماتو دا پارا دا اصلاح دا رعیت اغا ذکر شو بیان شو. اس د دې ځاینا دویم باب شروع کړي دا اولی حصے آیت نمبر 43 3 پورې. په دې کې شپږ قبایح ذکر کړي د منافقانو او غیل زواجر او زورونه ور کوي. او بیا په آخر کې بیان کوي د امور مصلحه او د خو د نیکو کارونو ذکر کوي چې دا ځان کې راولي. دا شپږ نښې د منافقانو بیانوي چې دا وپېژنه دا د منافق نښه او علامه ده. کوشش وکړه چې د دې نښو نه ځان پاک وساتي، بچ وساتي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. د منافق خو ډېرې نښې دي. سورۃ توبه کې تقریباً 63 علامې او نښې الله رب العزت بیان کړي دي. قرآن کله لږی ذکر کی کله ډېری ذکر کی. مقصد صرف دای چې دا نښې او دا صفتونه نیکان خلق مؤمنان ځان نه لري کی او دا ځان کې رانولي. د منافق یو علامه او یو نښه دا ده الذين يبخلون. دا کسان دي چې دوی بخل کوي. بخل هغه په ډېر قسمه باندې دی. په مال باندې بخل کوي، په وخت باندې بخل کوي، په ځان باندې بخل کوي. دا الله په لاره کې مال نه لګي، غریب سره احسان نه کوي. پښتانه وایي د چا په خچه ګوته امتیاز نه کوي، یعنی اچھا سره څه خیر ښېګړه نه کوي. د دین د پاره وخت ورسره نه وي، په وخت باندې بخل کوي، هغې له وخت نه ورکوي. په هر طرف باندې په بخل کې مبتلا وي. او دا لاسه کې بله نښې دا ده چې ویأمرون الناس بالبخل. نورو خلکو ته هم حکم کوي چې بخل وکوي او د بخل طرف ته ترغیب ورکوي. بخل دا د سخا خلاف دی. سخا نه کوي نو چې سخا نه کوي نو بخل کوي. الله وی الذین یبخلون. دا منافقان هغه کسان دي یبخلون چې دوی بخل کوي. خپل هم بخل کوي. ويأمرون الناس بالبخل
او حکم کوي نور خلقو تم په بخل سرا نور تم چې بخل کوي د منافق دا علامه غنو زینو کې الله ذکر کړی دا چې په بخل کې دا پاول نمبر کې دي سورہ آل عمران کې مخکې تیر شوی آیت 180 کې یوصل اتیایم کې چې د منافق نه حسدا بخل کول دا الله په لار کې مال نه لګول او نو داغي سزا ذکر کړي وا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ګمان دې نه کوي هغه کسان چې هغه بخل کوي پاغه باندې چې ورکړي دي د تعالی د خپل فضل نه علم ورکړی دی نو بخل کوي نورو ته نه بیانوي مال ورکړی دی نو بخل کوي د الله په لار کې نه لګي نو دا ګمان دی نه کوي چې ګینې دا ما د پاره بهتر دی غوره دی بل هو شر لهم بلکې دا مال او علم دا ډېر ناکار دی د پاره او خصوصا مال بلکې دا مال چې دی بخل کوي او د الله لار کې نه لګي صرف جمع کول کوي دا ډیر ناکار دی د لپاره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه زرد چې غاړه کې باور توا چولې شي هغه مال چې دی بخل کړو په هغه باندې پرز د قیامت باندې الله دا مال هغه دولت چې ډیر په تکلیف را پیدا کړو هغه به د قیامت پر ورځ باندې د پغاړه کې اور واچولې شي او دله په پاغي سزا ورکول کی حدیث کې راځي مسل له یوم القیامت الشجاع اقرا هغه مال چې د الله حق ته نو ور کړي گنجه مار به جوړ شي او د ګریوان دې سټ کې به ور واچولې شي اده بر دی وحکون رانی سی او چک با پی لگی تک با ورکی دتبوی انا مالو کا وانا کنزو کا زستا غمالو خزانیم چتا دا اللہ پاک حق زمانا نو ورکڑے نو گورا دنیا کې په غټلو باندې ځان ستړی کړ پر جمع کول ځان ستړی کړ او آخرت کې با د دغه مال په نه لګولو باندې د عذاب او تکلیف پر ملاويږي او بیا ورپسې وای ولله میراث السماوات والارض دا منافق بخل کوي او پدې پويږي نه چې دار سبب پاتې کیږي او زب خالیلا سن د دین روانه ما خاص الله د پاره پاتې کېدل د اسمانونو د زمکې دي دا الله بنده چې الله د مال درکړي نو ولې په ځان لا آخرت نه برابرې ولې د الله په لار کې نه لګي چې مرشي نو دار سبد نه پاتې شي لولې خانان نوابان لاړل د دې دنیا نه خالی لا سنا جیداد بل واغست مال بل واغست دولت بل واغست گاڑی بل واغستل بنگلی نور واغسته د خالی لا سنا د دین روان دي خدای ولی مال نه لګي زکه چې د آخرت بالکل نه دی یار د په دماغو کې ناراضي شي زبې او ظلم کېږي مو دار سبا معنا پاتې کی ان بیا وې دوم رب خل نه کو بیا ویل راشه مناسب پاتې کیږي وای لګو چې آخرت خو په برابر شي کنه والله بما تعملون خبير دغه شان سوره توبه کې بمراشي چې منافق ارس کوي خان ارس بدلوږي خدا ته مته مکو چې پیسې به ولګي پیسې لګول سره بالکل نه لګي سوره توبه آیت نمبر 35 15 کې چې د منافق کار سره بخل الله الله یا ایها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
ورپسې سوی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. اے هغه خلکو یقینا اے د ایمان والو یقینا ډېر د مولیانو د پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلکو په ناجایز طریقې سره او دی بندي خلکو لره د الله د لارې نه. ډېر مولایان او ډېر پیران د خلکو مالونو ته پراته دي او په چل ولی تخوري. دا شومه ده، دا سلویختي ده، دا کلیزه ده، دا غدي دا دغه دي او په دې طریقه باندې د خلکو نه مال خوري او لګي پی چې نه د دې لګون کې ثواب وشي او نه د خوړون کې لسب ثواب ملاوي شي او په صحیح ځای باندې چې د لګولو وخت راشي نو شیطان بیا منې کوي، بیا ورته وایي چې ګورې اوسې ونه لګي. د خلکو به پخوا داري جمعې په شپه خیرات کو چې د جمعې شپې تخصیص په شریعت کې نشته. اوس چې په مسله باندې پوه شو نو په ټوله زندګۍ کې چې ته خیرات نه کوي، پیسې نه لګي، نو چې غلطې وي او ثواب ولا پکې نو نو پس ار جمعه شپه ور د صدقه او خیراتو په ار یو لسم ورځ باندې به د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم باندې پي ورکول د لوی ځوان چې به وته وي د لوی ځوان په نوم به په هر یو لسم ورځ پي ورکول ایته به د یو لسم ځوان وي. او چې په مسله دې پوي کړل چې دا شرک دې مې کوي د الله په نوم ور کوي نو د الله په نوم په زندګۍ کې چرته یو ګلاس پي نه ور کوي. یو لسم نه چې په یو لسم میاشم ته یو ګلاس نه خیرات کوي بیا نه ور کوي. شیطان په دې پويږي چې اوس دله ثواب ملاوي. رسمونه او رواجونو باندې بلکونه پیسې ولګي خو چې د الله د دین وخت راغی نو بیا ویری زما بیخي وسنه کیږي، بیا بالکل وسنه کیږي. شیطان دوکه کوي، الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تاسو د غریبۍ نه یری کم وخت چې کم وخت ته د الله په نوم باندې مال لګي او چې په بل څه لګي نو بیا دغه وخت کې شیطان ته ولګاوه دې د پاره چې د لاسم ثواب نه ملاويږي پرې چې لار شتي. بیا وی والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه کسان چې هغه جمع کوي سرو سپینو لرا ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرج کوي هغه لره د الله په لار کې فبشرهم بعذاب الیم، فزیر ورکا غیله په عذاب درناک. چې ګوره مال جمع کړی دی او د الله لار کې نه ورکوي نو اغیل الله وی د درناک عذاب زیری ورکا. یوم یحما علیها فی نار جهنم، په کوم ورځ باندې چې ګرمولې بشي په دې سره په اور د جهنم کې. فتقوا بها جباههم، پس داغونه به ورکولی شي په هغې باندې د دوی تندو ته، وجنوبهم او د دوی اړخونو ته، وظهورهم او د دوی شاګانو ته. هغه کم مال چې ګټلی و په اور کې به د هغې نه تختی جوړی شي، سیخان جوړ شي او ګرمیږي به او دی له به پې دا اړخونه تندي اړخونه او شاګانې دا به له پې داغي ورته به وایي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مال دی چې تاسو جمع کړی او خزانه کړی د خپلو ځانونو لپاره، پس اوسه کوئ سزا د هغې چې تاسو جمع کړی. نو بخل ډیر ناکاره صفت دی او دا منافق کې په اوله درجه دی. الذین یبخلون، دا منافقان هغه کسان دي چې دوی بخل کوي یو او صرف دام نه چې په خپله بخل کوي. ویأمرون الناس بالبخل، حکم کوي خلکو ته په بخل باندې. نور ته م وایي چې ګورې مه لګوه ښه، او دا نښه د منافق صورت منافقون کې بیا ډېر وضاحت سره ده. سورہ منافقون کې 28 سپاره کې چې دوی به پخپله هم مال نه لګوه، نور ته به م ویلي چې ګورې مال ونه لګوئ. الله الله. سورہ منافقون و آیات کې هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. اغه نور ته حکم بیداو پخپل خو به روپۍ نه لګاوله
خو چې بل چا به لګول نو هغه ته به څه ویله هم الذین دا منافقان هغه کسان دي یقولون چې دی وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله مخرج کوي تاسو مال پاغی چا باندې چې څوک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرګری دي هغه سره دي حتا ينفذوا تر دې چې هغه خوار شي هغه اصحاب الصفا هغه طالبان چې علم لراغلی وو د الله د نبی سره په مسجد نبوي کې پاتې کېدل دی به ول دی له سمور کوي زیری کا نزان له خپل کارونه کوي دلته راغلی یو تیاری ته پراته دي غریب به ولیدا چا به امداد کوم مور کوله ولې ولا ورکی وزګار ځان له خپل غټی کنه دی به دا خبره ولې کولې دی به صرف دې لپاره کولې چې دل څوک سورنه کی نو بس دیبم د دین کار پریری نو بس د دین کار نه به محروم شي الله په رد کې چې منافقه کته ورنه کی ستا رزق ته دې محتاج نه دی الله بدل د بل طرف نه لار کولاو کی خو ته خو منافق شوي کنه تا خو خپل منافقت ښکارا ک تا خو د اجر او د ثواب نه ځان محروم ک کنه رزق ورکولو والا صرف یو الله دی که یو غریب لته ورنه کی نو دا مو وای چې دې بدولګي مرشي اغلب الله پاک بل لار کولاو کی خو تا ځان د ثواب نه محروم ک ولی الله سوي ولله خزائن السماوات والارض خاص الله د پارا خزانی د اسمانونو د زمکی دي الله سره خو خزانه ډکی دي یو طریقه باندې نه په بل طریقه به ورکی په بل نه په بل به ورکی خو منافق خو خپل نیت ښکارا کنه هغه خو خپل ځان له ثواب نه محرومه ک په خوا خلق ویل وي فقیر ته یو ور بن او شل ورونه کولاو که یو دروازه ورته بنده کی چې مرازه نو فقیر باندې ترزخ نشه بندواله هغه ته بشل دروازه الله نور کولاو کی خو تا ځان د ثواب نه محروم ک ولله خزائن السماوات والارض خاص الله د پاره خزانه د اسمانونو د زمکی دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نه پويږي نو ګوره د منافق نه خداوه چې یو بل ته ویل خان د نبی علیہ السلام په دې مرګرو مال ملګوي هی چې د نه پیسې غواړي چې یو روپۍ ولا ورنه کوي نو دوی به دا خیالو چې موږ پیسې ورنو کو نو سبونه شي داینه به الله د مسلمانانو تنظیم ډیر خو چلو او د یو نیم دله د اوس پیسو نه چې محرومه نو خلا ازړي کې بے غیرتو بمراولي ويأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته په بخل باندې نور ته چې مال ملګوي دریم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه چې ورکړي د تعالی د خپل فضلنا دریم نه خدای منافق دادا چې کم فضل په الله کړی دی نو هغه پټي هیڅ شی نشته وي خصوصا د دین په وخت کې اوس که چا ویل چې دا شی خرسي بیا سره لکونه شتا یا پیسه مصیبت راغی غل پی راغی و پټې کړې وای دومره پیسې را نه ویوړ ته به حیران شې چې پرون خو تا ویل زه دولګي مړ کېږم پرون خو تا په جمعات کې چاندنه ورکوله پرون خو بتا یو خیرات او صدقه یو غریب لنه ورکوي ما سره سړي نن چې د نروکې شوی نو ته ما سره لکونه دي او دومره را نه روکې شوی او یا را نه دومره چا پټې کړې دا ولی چې الله په کوم فضل کړی نو هغه پټي حالان کې الله په دې نه خوشاليږي الله ډېر سخت پکېږي چې ته د الله فضل هغه پټ کړي الله فضل ښکارا کا یو سړی راغی زړې خیرنې جامع چولې نبی علیہ السلام ته مال دشتا وی الحمدلله صاحب می دي پیسې می دي بشي الله را کړی هر سړی دی نو پتا باندې داغي نه ښکارا شي کنه مانا تاولی دا سزان کمزور اخکارا کرده داغی غالمه پتا اخکار شي و اما بنعمت ربک فحدث مفسرین یو مانا دا کی اللہ در با نعمتو کو ناغ اخکارا کا بیان کا چه شکر دے الحمدللہ اللہ را مال را کرده دولت را کرده دا نعمت را کرده دے مخلوق تا بوئی کار سو سر ڈیری خود دا بخلو خواری دے بوئی شی نشتره را بس خرچی دی نپورا کی گی خان
نو چې نه پوره کیږي نو خود غریب به نه پوره کیږي ستا خو مزیدي نو ته سلوي چې نه پوره کیږي چې داسې حالت راشي چې هغه لږ د تکلیفي نو غریب به لږې چغې وباسي او خان او نامالدار به ډېرې چغې وباسي بس ګرانی ده او کارخانه دی ولې دې کتمان کوي نه ښکاره کوي که نه ویکتمون ما آتاهم الله من فضله پټی هغه چې ورکړي دی ته الله د خپل فضل نه واعتدنا للکافرین عذابا مهینا او تیار کړی دی موږ کافرانو دپاره عذاب سپکونکی د ذلت والا عذاب ته به الله دننه کوي والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس مخکې ویله چې منافق بخل کوي او وسوي څلورم نښه والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس دا منافقان هغه کسان دي چې خرج کوي خپل مالونه د پاره د ځان ښودلو د خلکو چې کوم ځای کې ریاکاري ده که نه نو یې کې ډېرې لګوي بیا په ډمانو باندې وړي دغه شانه شومې او څلوېښتې او کلیزې ښې کوي د نوم او د ریاکارۍ په ځای کې د ټول نه سیوا لګوي خو د الله په دین باندې نه لګوي د الله رضا دپاره چې وخت راشي بیا یې نه لګوي او اوس هم چې سوچو کې هم دقه خبره ده والله چې د ټولو نه کمه چنده موږ په جومات کې ورکوو د ټولو نه 10 روپۍ صحیح او هغه هم چې دی نه څوک یې ورکړي او څوک یې ورنکړي ښه د ټولو نه کمه تنخوا موږ د استاذ ورکوو او هغه هم چاته د 100 کلونو پاتې خو که نورو ځایونو کې خبره راشي نو بیا دې نه منې کېږي بیا د نورو نه مخکې ورکوي مړه بیا به خلک خبرې کوي ورکه دلته کورپسې دا ټول خلک خبرې کوي خو نه ورکوي دا د منافقت علامه او نښې که نه دا کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د ریاکارۍ د خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان نه لري په الله باندې منافق په خولې باندې ایمان چغې وي خوړه کې ایمان نه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سورة بقره کې اول کې ویلي چې په خولې د ایمان چغې به ډېرې وي خوړه کې ګوره ایمان نه ایمان دړه ایمان ته وي تصدیق قلبي ته وي ولا باليوم الاخر او نه پرز د آخرت باندې ایمان لري که آخرت باندې ایمان وي خو هغې له به څه تیاری کړی وی که نه هغه له خو هېڅ عمل نه دی تیار ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا او څوک چې شو شیطان د هغه دپاره دوست نو پس ډېر ناکاره دوست دی دا شیطان ډېر ناکاره دوست دی شیطان تا ته کله هم سمه لاره نه ښیي اشاره دیتا ده چې دا منافق شیطان دوکه کړی دی او شیطان چې څوک دوکه کی نو هغې غلطې ته واړي شیطان ورسره ملګری شوی دی او شیطان چې ملګری شي نو به ضرور چې کوم دی نو تا ګناه طرف ته وراړئ منافقت به د پکې راولي بخل به راولي الشیطان یعدکم الفقر اول به د غریبۍ نه یری چې وینه لګې ګوره بیا به غریب شي او بیا به سکې او هغه ځای کې به د یری چې کوم ځای کې ستا پیدا کېږي د دین ځای غلط ځای نه به نه یری وی ولګوه مړه ملک د پښتو دی او دا پیسه خلک دی لګټي او تیلی پیدا کوي هغه ځای کې بیا لګوي خو چې د دین ځای نو پای کې نه لګوي ولې چې شیطان ورسره ملګری شوی دی ومن یکن الشیطان له قرینا او څوک چې شي شیطان د هغه دپاره دوست فساء قرینا پس ډېر ناکاره دوست دی دا شیطان اول ته وګورئ الذین دا کسان دي یبخلون چې بخل کوي ویأمرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته په بخل ویکتمون او پټی ما آتاهم الله هغه چې ورکړي دی ته الله من فضله د خپل فضل نه واعتدنا او تیار کړی دی موږ للکافرین عذابا مهینا د پاره د کافرانو عذاب سپکونکي والذین ينفقون اموالهم دا کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل رئاء الناس د پاره د ځان ښودلو د خلکو ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر